که توبه دې اونخ کله دنیا نه به یو د سپیو د مردار مرګ باندې دنیا نه بځي اخرت باندې بربادي ځکه د علماو د انبیاو د وارثانو دشمنی چې چا کړي پرون چې چا د پیغمبرانو دشمنی کړي و الله او خو د تاریخ پاغي گواه دی یاد ساتي د دغه دور امام بخاری دی رحمه الله او دغه رنګ د دې دور ابن جوزی دی او کو صحیح وګوره د دې وخت علامه ابن عابدین شامی دی خو ته د دې نه څه خبره خپل د اخرت انجام مخربوي دومره لوی محدث که په یو درس کې د پسې لاس اوچت ک دا هغه ګوري خبريږي چې په میډیا باندې چې پلان کې دا ویلي او پښتون ته هر ملک کې چې ارزه کې چې دا ضروري یو پیغام دی یو عالم پسې امداسه مکوا شیخ صاحب چې کوم بیان کړي دې کسانو ته یو کلیپ راکټ کړي او بیا ډیر د بدبختی خبردار د هغه ظالمانو د پاره چې چا د حضرت شیخ صاحب تصویر د سپی سره د بل زناور سره بل سره هغه ورکړی دی ای بدبخته د الله دربار کې د دې علماو د انبیاو د وارثانو مخې ته بیا څه جواب کوي د زینت المحدثین استاد العلماء شیخ المشایخ حضرت مولانا محمد ادریس حفظه الله ورعاه دغه په باره کې خو به صرف دا وایم چې دا کم کسان دوی پسې خبرې کوي نو دغه خپل حیثیت او خپل پس منظر هغه ته وګوري او د شیخ صاحب ته دی وګوري زه دعوی سره دا خبره کوم چیلنج سره کوم زه د خپل علم موافق دا خبره کوم چې زما په علم کې په دې وخت کې په کلهمه دنیا کې په ایشیا کې نه په یو ملک دوه کې په کلهمه دنیا کې سعودي کې مصر کې بلکې دیوبند کې بلکې هر اسلامی ملک کې یو ځکه په دې وخت کې دومره لوی عظیم محدث نشته محدث کبیر چې په یو وخت کې د 2.5-3 طلباو ته صرف د دورې د احادیثو پیریډ اخلي د کباره 13-1400 کسان جامعه نعمانیه کې او داسې جامعه حقانیه کې سکم 3,000 طالبانو ته په یو وخت کې د احادیثو درس ورکوي نو الحمدلله زما استاد محترم زینت المحدثین شیخ المشایخ استاد العلماء استاد المفسرین حضرت شیخ محمد ادریس حفظه الله دی دا کم کسان چې په خبرې کوي بدرد او پسې وای کلیپونه کوي نو ټیک د خپل پیج او د لشل روپو د لپاره بدازي کوي خو ځنې ملګرو ته وایم د خپل ملګرو ته چې دغه خلکو مخکې کله د علماو صفت کړي چې نن تاسو دا ګیله کوي دا خو د وخت نه د علماو دشمنان دي او د پټکیو د ګیرو د مدرسې اسی په خلی دا وای چې موږ علماو سره مینه ده نو دوی نه دا ګیلاړو کوي ما داسې خبرې خلکو انبیاو پسیم کړي دي داسې خبرې خلکو صحابو پسیم کړي دي امامانو مجتهدینو پسیم کړي دي انبیا خلکو د خپل کلی علاقې نه هغه په سفر او په هجرت مجبور کړي دي موږ ته ولاچا سویل نه دي ان شاء الله د دین خدمت په هر ان هر غاړه کې کوو حضرت شیخ صاحب چې کوم بیان کړي دې کسانو ته یو کلیپ راکټ کړي او بیا ډیر د بدبختی خبردار د هغه ظالمانو د پاره چې چا د حضرت شیخ صاحب تصویر د سپی سره د بل زناور سره بل سره هغه ورکړی دی ای بدبخته د الله دربار کې د دې علماو د انبیاو د وارثانو مخې ته بیا څه جواب کوي چا چې دا کړي نو د چا بچو ورونو کړي نو زما یو د مسلمانۍ او د ورولۍ یو پیغام دی چې د الله عذاب له دعوت مو ورکوي خپل د اخرت انجام مخربوي دومره لوی محدث که په یو درس کې د پسې لاس اوچت ک دا هغه ګوري خبريږي چې په میډیا باندې چې پلان کې دا ویلي او پښتون ته هر ملک کې چې ارزه کې چې دا ضروري یو پیغام دی یو عالم پسې امداسه مکوا د خپل سیاسي لیډر د وجنه یا د یو عام لشل روپو د مې کو د خپل میډیا په وجه باندې داسې کول بالکل خپل هلاکت او بربادۍ لا دعوت ورکول دي که څوک په دې باندې قائم وي انجام به وګوري ان شاء الله خدای پاک به ډیر ذلیل او مردار د دنیا نه رخصتوي نو زمانه پیغام دی ټول مسلمانانو ته هر ملک هر ځای کې چې څوک دی دغه خلکو نه ګیله مکوئ هغه وخت نه د علماو د میراب او د منبر او د ګیرو د پټکی دشمنان دي الله ته ډیر لوی کار اخلي زه دعوی سره وایم ما ته دوره کړی د الحمدلله مونږ ته احادیث اوریدلي چې سره مناسبت او تعلق پاتې شوی دی یاد ساتي دغه دور امام بخاری دی رحمه الله او دغه رنګ د دې دور ابن جوزی دی او کو صحیح وګوره د دې وخت علامه ابن عابدین شامی دی خو ته د دې نه څه خبره
د چرګې د مالګې سره څه تعلق دی؟ تا د علم سره د علماو سره هسې په خولې وی چې مینه مې د علماو سره پټکې او ګیر او عالمان مې خوښ دي، دین او مذهب مې خوښ دی، قرآن او حدیث مې خوښ دي، هسې د تشې خولې خبرې دي او د دغې لسلو روپو لپاره د دغې پیج لپاره یا د یو سیاسي لیډر لپاره د علماو دشمني مه کوئ. د الله عذاب له دعوت مه ورکوئ. هغه وخت لرې نه دی که توبه دې ونه کړه ګورې بیا به ډېر زیات پیمان او خجل. نو دا یو مثبت پیغام دی، یو سنجیدګي یو دعوت فکر ټول مسلمانانو ته زما دا پیغام دی. هر ځای کې چې یک استارور یا کشر یا مشر ارسوګ لګیا دی د عالمانو دشمنی کوي او دوی سره لګیا دی د انبیانو د وارثانو خلاف دی، نو یاد ساته دا سړی که د پیغمبر په زمانه کې موجود وي نو د به د انبیانو مخالفت او دشمنی هم کړې وه، ځکه نن د وارثانو د علماو دشمنی کوي نو دغه رنګې هغه وخت کې به د پیغمبرانو هم دشمنی کوله، د ابو جهل او د عتبه او د فرعون او د حامان او د نمرود سب کې به ولاړ وي. نو یاد ساتئ چې چا د انبیانو دشمنی کړې تاریخ پې گواه دی. تبت یدا ابي لهب وتب، الله هلاکت او بربادي هغه ور په قسمت کړی ده. نو دا یو ضروری پیغام ما غاڼه د شیخ صاحب مبارک به زه سو وایم. الله هغه دومره لوی شان ورکړي لکه د 1200 بجو په ټیم کې دا نور چې کم حیثیت لري، نور ته چې سړی لاړي تو کینو په مخ باندې دوباره راغورځيږي. نو شیخ صاحب مبارک او د نور علماو د محدثینو مبارک داسې منفي پروپاګاندا چې پورا بیان دی نه دی اورېدلی، هغه د صلح یو خبره کړي. موږ د هر چا د ښه کار ښه تایید کوو او د ظلم او د زیاتی د هغې تردید کوو، د هغې مخالف یو که هر څوک کوي. نو حضرت شیخ صاحب خو د صلح یو عامه خبره کړې ده او تاسو ته دومره قصه جوړه کړه او چې چا کړې ده الله د توبه وباسي، خپل هر څه ډیلیټ کړي، ختمې کړي او که نه کوئ بیا به وګورئ چې ستاسو انجام څنګه د الله تعالی عذاب له دعوت ته خدای پاک به داسې بیماری او داسې پریشانۍ کې به مبتلا کی ان شاء الله. که توبه دې اونخ کله دنیا نه به یو د سپیو د مردار مرګ باندې دنیا نه بځي، اخرت باندې بربادي. ځکه د علماو د انبیاو د وارثانو دشمنی چې چا کړي، پرون چې چا د پیغمبرانو دشمنی کړي وه الله او خو د تاریخ پاغي گواه دی. نن چې د انبیانو د وارثانو دشمنی څوک کوي د دې زړه کې نور نه حوست دی. دا خو یو خبره و یو راښکاره شو دی ته مکمل او شوه او یو خبره داسې ده دا وخت نه د علماو دشمنان دي. د خپلو ملګرو ته وایم دوی نه ګیله مه کوئ، د دوی په دغه باندې هېڅ قسمه پوسټ مه کوئ، هېڅ قسمه کمنټس ورپسې مه کوئ. دا خو وخت نه چېرته دی د علماو صفت کړی او چېرته د علماو تایید کړی، وخت نه د علماو دشمنان دي. هغه دشمني ښکاره شوه، نور هم دنیا وکته. خو که توبه یې وښکله الله پاک به پرې رحم وکړي. که ویې نه ښکله داسې کول څنګه چې د انبیاو دشمنان الله ذلیل کړل، د انبیاو د وارثانو د علماو دشمنان به الله ذلیل کوي او دغه رنګې برباد به د دنیا نه ځي. ارزه کې چې الله مخاد او آباد لره یو د اصلاح او دعوت فکر او یو د مسلمانۍ یو پیغام مې درک. کم ملګري چې کم ملک زمونږ دا خبرې اوري او په دې باندې عمل وکړي، که اوسه پورې څه کړي الله ته دې توبه وباسي، که ویې نه ښکله بیا د الله عذاب او د خدای فقر چې کوم دی هغه لرې نه دی او هغه اسان هم نه دی. او زه به هغه یو شعر په دې میډیا ډېر عام دی ورپسې ویلی کېږي، دغه کسان لکه د سپو درپسې غاپي، ته زمونږ د زړونو سر حضرت شیخ صاحب محترمه